تاسو ته یو واقعه بیانوم مختصر تور باندې. یو سړی دغه حاجت پیښ شو، بازار کې ګرځي، یاره ما ته داسې سړی وښایه چې زه هغه د خپل حاجت مخې ته کوم، ما ته دعا وکړي. یو کس ورته پلانې ځای کې یو مستجاب الدعوات سړی د هغه خواته ورشه. چې کله د هغه خواله ورغلی، هغه وایي راځه. کور ته یې بوتلو، چې کله کور ته ور دننه شو، په کور کې یو دوه ځناور تړلي دي خنزیران. دغه سړي دغه څه ګیا واچوله، څه دانې ورته واچوله او بیا د سر راله کېناستو. نو دا کوم سړی چې دعا دپاره تللی و، د دې سړي په باره کې بدګماني پیدا شوه چې ده دا خنزیران ساتلی دي، حالانکې دا مستجاب الدعوات دی. هغه ورته وایي دا خنزیران دي ولې ساتلی دي؟ هغه ورته وایي ستا حاجت څه دی؟ حاجت دې راته وایه. وایي زما حاجت خو دا ده چې زه تاله راغلم چې ما د دعا وغواړې، خو تا خنزیران ساتلی دي او دې ته ګیا م اچېره، دې قدر او احترام هم کې، دا څه معامله ده؟ هغه ورته وایي زه به تا ته دعا وکړم، دعا به دې قبوله شي، او نور کار نور په قلاره باندې کښېنه. هغه وایي نه، دا راز به راته ښکاره کې، راز څه دی؟ وایي دا داسې چل دی چې دا زما مور او پلار دي، دا خنزیران نه دي، دا زما مور او پلار دي. خو دوی نه څه داسې الفاظ په خوله راغلي، ګستاخانه الفاظ د الله رب العالمین باره کې استعمال کړي چې د هغې په وجه باندې ردې شکلونه مسه شو، خنزیران ته جوړ شو. خو زما خو مور او پلارو که نه، زما خو مور او پلارو، زما دادا او ابې، ما د هغې خدمت او په عزت کې کمی نه دی راوستی، زه د هغې خدمت کومه، زه د هغې قدر او احترام کومه. الله تعالی د دې خدمت په وجه باندې ما ته دا درجه راکړه چې زه مستجاب الدعوات وګرځولم. عزتمند مسلمانانو ورونو، مور او پلار که هر قسم دي، که کافر دي، که هر قسم دي، لیکن په ښه کارونو کې به د مور او پلار اطاعت کې او د مور او پلار قدر او عزت خو په هر حال کې انشاءالله دا به ستا دپاره د کامیابۍ او د سربلندۍ